السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاسو دا ویډیو ګورئ بیا راځو خبرې وکړو. د سکول استادانو ته، پروفیسورانو ته او د مدرسې استادانو ته او امامانو صاحبانو ته د تنخوا د سیوا کولو د مطالبې حق شته او که نشته؟ ګوره هرې ادارې له پکار دي چې هغې دغه چې د هغې کم خلک چې دي په اجرت اغوستی دي او هغې محنت کوي، هغې له دونه تنخوا مقرر کړي چې هغې چاته لاس نه نیسي، چې هغې محتاج نه وي او د هغې ضروریات هغې ته هم کتل غواړي، هغومره تنخوا هغه مقررول غواړي. دا لومبی خبر استادان پروفیسران نو د دې خو تقریبا کار برابر دی، نه رسوي په دې باندې. یو لاندې استاز وي د هغې 50,000 تنخوا وي، که نه داسې نه ده؟ داسې ده. هر چې د مدرسې استادان دي، امامان صاحبان دي، ایاز مولي صاحب پرون یو خبره وکړه زه حیران شوم. وایي یو مدرس دی، مدرس وایي هغه را سره ناست او امام هم دی، هغه وایي چې زما 3,000 تنخوا ده او 1,000 روپۍ زه په مدرسه کې الټه جمع کوم هره میاشت او زما الحمدلله بهترینه زندگی تېرېږي، بهترینه زندگی تېرېږي. موږ د ورځې 3,000 ګټو بیا هم خوشحاله نه یو، 3 لکه ګټو بیا هم خوشحاله نه یو. هغه وایي زما په 3,000 کې زندگی ده د بادشاهانو غوندې زندگی تېروم. ښه نو دې خلکو ته حق حاصل دی چې دې مطالبه وکړي یاره زموږ تنخوا ضروریات ته کتل پکار دي. تنخوا سیوا کول فضول کار دی. د شریعت مطالعه چې انسان وکړي، حکومت له د چا تنخوا سیوا کول دا فضول کار دی، دا فضول کار. اصل کار دا دی چې څیزونه ارزان کړی شي، څیزونه ارزان کړی شي، نو بیا به په لږو پیسو هم ګزاره کېږي. دې چې هغه تنخواګانې سیوا کوي څیزونه نه ارزانوي، په کار سوه چې څیزونه ارزان شي تنخوا دې لږه خیر دی. نو حق حاصل دی دغې خلکو ته واقعي که د هغې د حد نه زیاته مستي نه کوي او یا د هغې پیسې د هغې د محنت مطابق نه وي، نو په کار ده. د سکول استادان پروفیسران دا خو زما په خیال چې ډېر د دې حق نشته د مطالبې، خو د امامانو حق دی او د مدرسینو حق دی. حالانکې تاسو به اوسه پورې چېرته یو امام او یو عالم نه لیدلی چې هغه بار راوتي او هړتال یې کړی او لاکډاون یې چې څه زموږ تنخواګانې سیوا کړي، داسې هم چېرته لیدلي څوک نه یې ثابتولی. حالانکې زه د دې قایل یم، تاسو ته پته شته چې ما له څوک امام راشي زما تنخوا کمه ده 100 کم، زه ورته یم جومات پرېږده، وایي بیا خو به دا د الله کور دی شړېږي، به زه یم 100 پیرې دي شړ شي، ته نه ګناهګاري. بچو له رزق ګټل فرض دي، امامتي کول مستحب دي، امامتي او درس کول دا مستحب دي او بچو له ګټل څه دي دا فرض دي. وګټه بچو له پیسې ګټه، زه ورته یم مه کوه امامتي. حدیث شریف کې راځي چې اخري زمانه به داسې راشي چې دا خلک به د امامتۍ دپاره، د جنازې دپاره، د خپلو فیصلو دپاره یو عالم به ورته نه میلاوي. خلک به چې خپل کار کوه، ځان له فیصلې کوه. دا خو د دې قدر پکار وي. ښه